څوک یو پښتون. ولې دا موږ ته پښتانه نه ښکارو څوک؟ که تاسو پښتانه وئ تاسو به یو پښتانې تور سرې پسې منډې نه وهلې. نورې خبرې پرېږده، لرې شه زموږ د مخې. ګنې نو څه؟ ګنې دوړه به دې کم. ښه ډېره ده. یا الله خیر. دا څنګه جامې اچي او څنګه ګرځي؟ ولې څه چل دي زما کپ؟ دا وګوره کنه بیا کسان درپسې یو. نو څه؟ ډېر په سوچ کې زه دا سوچ کوم خانې مولا چې زه د خپل تر جایداد او د هغه لور سره به واده څنګه کوم. چې ستاسو واده سلما سره وشي نو تر ټول دولت به هم ستاسو په جیب کې وي. نه خانې مولا نه، د پلار په جایداد کې د زوی پوره حصه وي او د لور نیمه. لا دا غزوه شتا هغه مواسم په امریکا کې دی کنه. خانه مولا هغه کار چاته دی خود پلان د جیداد وارث خوده کنه او دیشي ته پریشان کړي. خانه مولا اصل به کته شي خان تاسو فلم د سلما باره کې سوچو. زما سوچ همداغې طرف ته دی.
सलमा माय डियर सलमा ته ولې خپه کېږي ما ستا ډېر انتظار وکړو جمال خانه خو چې ته رانغلې نو ما څه کړی وي اوهو آی ایم سوري سلما زما لږ ګاډي خراب شوی اول ستا ګاډي خراب شوی او اوس زما موډ خراب شوی ګرب ستا د دې موډ علاج ما سره شته هغه څه صرف یو ډوز د علاج ګرب مینه په تلو راتلو زیاتېږي او هر یو مین په دې پوهېږي خو چې تا تندی بوټ کو نو خدایه پاکه د دې به څه کېږي ته ډېر شیطان یې شکر دی چې په دې تندي کې لږ راغلی راځه جوزي الو زه خان بادر خبرې کوم شاهنواز زما زوی دی څه دا څه وې دا څه وې ولې خانجي ولې پتا څه چلو شو خانجي د باندې مې ډېر لوی شک راپرېوت حمزه د امریکې نه د شاهنواز د ملګري فون راغلی و هغه وایي چې ورلډ ټریډ سینټر کریش شو زرګا خلک پکې وفات شو او زما شاهنواز هم پکې مړ شو زما شاهنواز هم پکې مړ شو دا څه وې خان کشر خان په حق ورسېدو زه تباه شوم حمزه زه تباه شوم زما خو امید کې یو زوی و زما خو امید کې یو زوی و حمزه زه تباه شوم خانجي د صبر د کارواله دا به الله ته منظوره وه زه زما سلمان وي ته فون کوم نه حمزه نه هغه مه ډسټرب کوه د هغې بچه ده زه به ماښام په خپله پوه کړم مبارک شه خان مبارک شه یو زیری مې دلته راوړی دی د څه زیری خان مولا ستا د تره زوی شاهنواز په امریکا کې مړ شو دا څه وې خان مولا زه رښتیا وایم خان زه د خان بادر نوکر د حمزه نه خبر شوم دا خو واقع خان مولا زما دپاره زیری دی زما دپاره اوس د خان بادر د جایداد وارثه سلمه شوه او چې سلمه زما شي نو زما د تره هر څه به زما شي هر څه سلما څه سوچونه کوي سوچ دا کوي چې موږ دواړه په یو رڼا ورځ ملاوي دا خلک به څه وایي وربولږي وو سلما ستا د مینې اور خو پخوا زما په زړه کې لګېدلی دا دنیا به څه ولري ته رښتیا وایي نه ما خو دروغ څه سلما شاهنواز د مرګ مې واورېدو قسم په خدای دا زړه مې ډېر خفه شو تره ډېر خفه شو دا نوم
دا رضا و بچي ترى ورخدا کېږم زه یم که نه زه به ستا مړی جوړېږم تره زه او بچې ورونه زامن وي که نه نو بیا تره ته هم زما واده سلمه سره وکړه که نه د غم په وخت کې دا خبرې مه کوه جعفر خانه تره ما خو صرف خبره وکړه ته او که واده به زه د شاهنواز سره ویښته نه بس وکړم تره زه د سلما واده تا سره نشم کولی جعفر خانه نشم کولی ولې تره زه څه هندو یم څه چې ته ما سره سلمه واده نشې کولی بدعمله سړی د هندو نه بدتر یې نو بیا تره په دې کاغذ باندې دستخط وکړه دې کې څه دي په دې کې هېڅ هم نشته تره دې کې صرف دا لیکلي دي چې د شاهنواز خان د مرګ نه پس به زه ستا د ټول جایداد وارث یم د دې جایداد وارثه سلما د سلما او چې تا له در کوم نو چېرته یتیمخانې لیول نه ورکوم چې ثواب مې وشي تره ته د ثواب خبرې کې نو بیا به زه یو ګناه وکړم ګناه او ګناه د څه ګناه ستا د مرګ ګناه دا دې څوک جعفر خانه دا خپل تره ووژلو تره قسم په خدای چې ستا به همدا حالي پوه شوې نه جعفر خانه زه سم نه ویم سم نه بیا به سترګې پټې کړي او خولې ته به وایې واچې چې ما هېڅ نه دي لیدلي هېڅ دې نه دي لیدلي شاباش ما بچې شاباش او خلکو ته به وې چې خان بهادر د زوی خبر واورېدو سړی وچودو او د دې د وجې هغه د دې دنیا نه هغه دنیا ته لاړو کومې دنیا ته هغه دنیا ته پوه شوې الله دې وبخښي او مې جلال ځکه چې ستا دا واره یتیم شو او مې خندل ځکه چې ستا د ټول جایداد وارث جعفر خان شو څوک جعفر خان تا لویه غلطي وکړه خان چې حمزه دې ژوندی پرېښودو هغه خو د موقع ګواه دی خان مولا هغه ژوندی پرېښودل زما سیاست دی سیاست سیاست
او خان مولا سیاست زکا چې حمزه بول ته سلمہ په مخ کې شهادت کوي چې خان بهادر د زوی د صدمې سره مړ شو. یا خو دې ژوندی اوسي خان. خان مولا اوس د خان بهادر جیداد او سلمہ دواړه زما دي. خان مولا دواړه. سلمہ جاړه ما صبر نه کاوه دې ته هم دا منظور و. صبر څنګه وکم؟ بدرنګ سات کې رانه رو رو پلار جدا شو خو زه یوازې پاتې شو. سلمہ یوازې ولې مونږ یو کنه. او سلمہ زه دې بستا خیال ساتم. اوس خو زما ستا سره د جمال خانه نو بیا جاړه ما زه بستا تپوس لا روزانه راځم. زه بس دونه لاړ شم جعفر خانه. د الله په امان. دا څوک سلمہ؟ دا زما د کالج ملګری و. نو دلته څه راغلی و؟ افسوس کولو لپاره راغلی وم. د افسوس کولو دپاره په حجره کې ګډونه جوړې شوي دي. دلته کې د هغه د راتلو څه ضرورت و؟ خیر دی جعفر خانه سلمہ بیبي سره سبق وایي نو ځکه دم نه راغو. خو دا غیر سړی دی حمزه او که دی بیا راغو نو په حجره کې کېنوئ. دا سړی زما خوښ نه شو. پوه شوې؟ ښه خیال کوه کنه. سوري. ډېره لا څو دا ګله زما خیال دی ته به خوښ شوې خورشیچه ته ځې راځه چې ته دې په دې اسه ورځو. نه خانیه یریږم چې ته پرېونه ځمه زه به دې چاته کم که نه ته څه ګورې ستا ګورم ستا حسن ستا داغ ستا د سترګو په لیمو کې زه وفا دا وفا سي وفا د مینې انتها وي د مرګ د جون یوه سودا وي پکې لوزونه قسمونه هم وي چې پوره شي دا وفا وي د داسې وفا نه مې توبه
چې پکې غمونه او ژړا وي. زه د کلي د خان سوراب خان رور اسف خان یم. ستا نوم؟ زما نوم نیلوفر ده. د تش کتو د مینې دې ملنګ کړم، قسم په خدای د مینې زنګ کې به دې رنګ کړم. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. یا لکه صفا ته هر وخت پسې لونو ګرځې، لږ دې خپل رول هم وخت ورکوه که نه. سوري لالا، تاسو هر وخت په بزنس کې دونه مصروف یئ، ما نه غوښتل چې تاسو ډسټرب کړم. لالا زه به اوس هر وخت تاسو سره یم. ها صفا بچې ته اوس ما ته د ووایه چې ستا د خپل مستقبل باره کې څه خیال دی؟ لالا زما بهر ته تلو اراده وه، خو اوس زه بهر ته تلل نه غواړم. نو بیا واده وکړه که نه صفا؟ لالا هم واده ته مې سوچ دی. ښه نو بیا زه تا راپاره د ملک اسلم خان لور وغواړم. نه لالا، تاسو لږ صبر وکئ، زما اراده یو بل ځای کې ده. ته چې چېرته واده کول غواړې نو ما ته ووایه. ها وبویم لالا، خو لږ سوچ کوم. ښه چې زه بچې Hi, Daddy. دا جامې دې څنګه کړې نکړې؟ Oh, Daddy, अस्ति त مې خیال و او درس به وپړو. اسپا خو په دې کلي کې د سوراب خان رور آصف خان سره ده. او Daddy همغه اسف خان ډېر ښه هلک دی. تا ته څنګه پته ولګېده چې هغه ښه هلک دی؟ او Daddy عقل انسان ته د ښه او د بد شناخت کوي. اوس پوه شوم بچې، زه ته اوس لاړه شه او ارام وکړه. ښه Daddy. نن مې ډېره موده پس د خپلې نیلو په مخ باندې د خوشحالۍ رڼا ولیده. مشر خان ډېر ښه سړی و، الله دې وبخي. مشر خان الله بخلی دی حمزه. د مرګ نه مخکې هغه دا وصیت کړی و چې ته به د سلما ډېر خیال ساتې. ولې نه ولې نه، زه به ستاسو ډېر عزت کوم. سلما تر ما ته ویلي و چې ته به سلما سره واده کړې. او تپوس وکړه د حمزه نه، د ده مخکې دا وصیت کړی. د ډېډي اراده خو دا وه چې زما واده د جمال سره وشي. دا صرف د هغه اراده وه او دا یې فیصله ده چې موږ دواړه به یې منو. حمزه زه د سره واده نشم کولی. دا ستا خپله خوښه ده بیبي، خو په داسې موقع کې زموږ مذهب موږ ته د خپلې خوښې پوره اختیار راکړی دی. ستا ګورم، ستا حسن، ستا داغ، ستا د سترګو په لیمو کې زه وفا ګورم. په سترګو سترګو کې د زړه زما یوړو. زړه راله واپس کا.
یا په بدل کې مینه راکړه. نیلو آصفه نیلوفر ته په کوم سوچونو کې پرېږدی؟ د خپل مستقبل باره کې مې سوچ کوم. مه کوه سوچونه د سبا ګلې، د نن ګلونه ښکل که ای زما ګلې. واخه د بهار مزې سبا له به خزانې، څوک چې قدر د بهار کوي د مینې قدردان. د بهار موسم خو لا نه دی. ولې نه دی چې ته وخاندې بهار شي، زما د زړه دنیا په سینګار شي. لاس مې پرېږده، ولې؟ بدنامه به شم. چې بدنامه شي نو زما په نوم به شي. ای نیلو خبره واوره. لالا لالا تاسو غواړئ چې زه واده وکړم؟ ولې آصفه ستا د خوشحالۍ لیدو خو زما ارمان دی. بیا تاسو ماله د قادرخان کاکا لور وغواړئ که لالا تاسو حیران ولې شئ؟ نه بس هسې نه لالا څه چل خو دی؟ هېڅ چل نشته. سوچ کومه چې د دې جینۍ قدم به زموږ د کور لپاره ښه وي که نه. څه بولې وي لالا؟ هغه زما خوښه ده. چې ستا خوښه ده بیا زما خوښه ده. زه ورځم چې قادرخان سره خبره وکړم. لالا جیو زنده‌باد. ستا خبره په ګل بدله ده سراب خانه، خو تا ته پته ده چې نیلوفر ما ته د هر څه پته ده قادرخانه. په دې کې د نیلوفر څه قسم دی؟ ټیک ده، زه د نیلوفر څخه خبره وکړم چې د هغې رضا ده که نه. بېشکه ته د نیلوفر نه تپوس وکړه، زما په خیال د هغې به رضا وي. خو دا ته څنګه ویلی شي سراب خان؟ ما ته د آصف د خبرو نه پته لګېږي چې د هغې خپلو کې لیدل کتل شوي دي. ټیک ده سراب خانه، چې ستا یقین دی نو بیا زه نیلوفر ستا په جولۍ کې اچوم. مبارکه دې شه. حمزه جمال خانه ته؟ او زه له سلما تپوس ته راغلی یم. خو ته دلته مه راځه جمال خانه. ولې؟ جعفر خان ستا په راتلو دلته خفه کېږي. حمزه تاسو راځئ کښېنئ که نه بس سلما زه خو ستا لیدلو راغلی یم. خو حمزه وایي چې حمزه ټیک وي جمال خانه. جعفر خان خفه کېږي چې ته دلته مه راځه. ولې؟ ولې چې زما د پلار د مرګ نه پس زموږ د کور واک اختیار ټول د هغه په لاس کې دی. بیا خو به دې زموږ په واده کې هم رکاوټ جوړ کړو. په یاد ساته سلما، وړې وړې نالې چې ورېږي نو ډېر شر شور کوي، او چې کله سیند ته راپرېوځي ټول چپ شي. په دې معامله کې زه د خپلې خوښې خاوند خو جمال خان ته دلته بیا مه راځه. ولې چې جعفر خان خفه کېږي. د جعفر علاج خو به پخپله وکړه، د هغې فکر مه کوه. پلیز ته به هغه ته هېڅ هم نه وایې زما دپاره. سلما زموږ به لیدل کتل څه کېږي؟ په ټلیفون باندې.
खान काका घरती वही सचर मो او صفا ما ستاسو واده نه هغه مال د جمعې ورځ راکړه لاله بیا د واده تیارې وکړ ما ټول تیاری کړی ده صفا صرف کاري پاتې دی او هغه زه غواړم چې هغه ته په خپله خوښه او لاله کله ما خوښ کړی او زه په خپله تبر او صفا چې کالي تا خوښ کړی دی هم په خپله خوښه وروړه او خپلو یارانو دوستانو ته ته هم په خپله وکړه सलमा सलमा अल्लाह दिस्ता पला रोबखी बेगा माला خوب के रागले और आता है सलमा आवाज रहा ताकि सरवात होगा د کمال خبره ده بیګا زما ډېر مال په خوب کې راغلی او ما ته وی چې جمال سره واده सलमा जमाल जमून का खानदान न दे सका स्तावा दबा मां सरकीगी मां सरा وزه زیړ واده نه बोले स्ता पस्तर मुझे न लगा خبره اصل کو نه جعفر خانه خبره د زړه ده څه چې زما زړه غواړي نو هغه زه کوم खबर استاد زړه سلما زما د زړه زما او سچ جعفر خان غواړي هغه وکيږي او بس सो के लगा
موږ اورېدلي چې ته د امریکې په حادثه کې وفات شوي. ځکه زما چرغله هله ورکه چې ستا د ژوند تمه قد شوه، ما خپله ځوانه لور په کور کې خو نه شوه کېنولی که نه. دا خو بیا ډېر ښه وشو، زه په وخت راورسېدم. او خو ما ته نن دلته بله مسله جوړه شوه. نن ماښام له د آصف جنج را روان دی. بیا هغه ته ووایه چې جنګ دلته نه راولي. ځکه چې نیلو زما چنغله ده او د دې ډولۍ زه به وړم زه. او سراب خانه، او تا ته خو پته ده چې نیلوفر د شاهنواز چنغله ده. او خانه چې دا غره مرګ خبر رالو انا ما تاسو نه نیلوفر وخته. خو زه مجبور یم سراب خانه، د نیلوفر واده آصف سره نشي کېدی. ما ټول تیاری کړی دی، خلکو ته مې ویناګانې کړي، ما پورې به ټول خلک خاندي. ویناګانې ما هم کړي دي سراب خانه، اوس خلک ماتول کوي ځکه چې دا واده نشي کېدی. نه کاکا جي نه، کاکا جي دا واده به ضرور کېږي. رور به دې پوه کې سراب خانه، دې نه به لوی شر جوړ شي. کاکا جي کم کار چې نه کېږي آصف خانه، هغې لپاره زد مه کوه، زد مه کوه. آصفه د نیلوفر خیال ته زړه وباسه. نه لا لا، زه نیلو سره مینه کوم او زه نیلو نشم هېرولی، نشم هېرولی. آصفه نو دا شاهنواز چنغله ده، هغه یې په هېڅ قیمت پرېږدي. نه لا لا، شاهنواز به هغه پرېږدي که په زور وي او که په رضا. نیلو زما ده، زما. زه ډېر افسوس کوم چې زما ډېرې زما د غم د لاسه مړ شو. لالا د هغه د مرګ نه پس خو زه هم په عذاب کې ګیره شوې، ولې چې هغه په خپل وصیت کې زما واک او اختیار فرخان ته ورکړی دی. دوست د هغه واک اختیار ختم شي ځکه چې ستا ورور نه ورسېدو. جاړه مه ته اوس د واده تیاری کوه، پر ډولی به همدې کور ته راځي.
یاره شاهنواز خانه زه ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ژوندی ولیدې او د خیره واپس راغلې ستا واپس راتلو سره زما هغه ذمهواري ختمه شوه کومه چې ما له خپله تره راکړې وه هم په دې کور کې جعفر خانه هم ستا په رضا سلا بار سکي ولې ته زموږ مشر یې د مشرولۍ حق خو به زه خامخا ادا کوم شاهنواز خانه ځکه چې دا حق ستا پلار ماله راکړی د هغه د وصیت په ځای احترام کوم جعفر خانه ځکه چې هغه زما پلار و هغه ما ته دا هم ویلي شاهنواز خانه چې د سلمه واده به زه تا سره څه چې زما ډېډي ویلي وو ما هغه به کېږي دا وخت ما ته یو مسله پېښه شوې ده جعفر خانه چې هغه به هم تا واره وایه شاهنواز خانه وایه څه مسله ده مسله دا ده جعفر خانه چې د نیلوفر او دا سپي واده و ما هغه واده نن اظهار کړ اوس د هغې ډولۍ زما کور ته وړل دي ډولۍ به م راشي شاهنواز خانه خو په هغې کې یوه بله مسله ده هغه څه شاهنواز خانه آصف او نیلو یو بل سره مینه کوي نیلو اوس پسې کېږي زه تا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی زه هم ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی ژوند مې د هغه په نوم دی او زړه مې تا سره دی بیا هم دا یوه لاره ده نیلو چې موږ دې ژوند څخه لرې لاړ شو او د خپلې مینې دنیا آباده کړو نه آصف خانه نه دا ډېر غلط کار دی زه نه غواړم چې زموږ د خاندان رسوایي وشي څه چل وکړه نیلو همدغه یو لاره ده لاره همدا ده چې موږ په خپل زړه باندې صبر کاڼی کېږو که ما په زړه باندې صبر کاڼی کېښو ته به شاهنواز ته واده شې زه به د نکاح په وخت د هغه د قبلولو نه انکار وکړم ووایه ته دې سره ولې ملاوېږې ځکه چې دا د ما چنغاله ده چنغاله پام کوه چې د دې نوم په دې خپله خوله باندې وانخلې ځکه دا زما غیرت دی زما پښتو ده زما عزت دی او زما عزت دی زما عزت ده پلیز دا پرېږده دفتر لپاره پلیز دا پرېږده
زما عزت او ستا غیرت دا سپیده خپل وړاندې خاورې کو نیلو چې شاهنواز واپس راغلو نو ته د اسد سره ولې ملاوېدې ډېرې زما څه قصور دی اسد زما مینه ده زما ژوند دی زه د هغه نه بغیر نشم پاتې کېدی ته فکر مه کوه بچې زه به دا پوهېږم خو ته اوس د دې دا غلطي معاف کړه زه به د دې دا غلطي معاف کړم کاکا جي ته لپاره مې دا بیا د هغه سره ولیده قسم په خدای چې کش ګټم ده ګوره بچې تا ته خو ښه پته ده چې ستا قسمت د ده سره لیکلی دی نو تو سره هېر کړه ډېډي زه معافي غواړم زه هغه نشم هېرولی خو زه د سره واده نشم کولی داسې مه وایه بچې په تا باندې د شاهنواز ډېر حق دی او ستا واده به هم هغه سره کېږي زه به زخم وخورم ډېډي خو زه به شاهنواز سره واده ونه کړم د خدای دپاره ډېډي زما ژوند مه تباه کوه زه به خپل سپین څادر ستا کفن کړم خو د بدنامۍ داغ نه به وساتم جوړه خبره رانه شو خان مولا ما سوچ کړو چې شاهنواز به هغوی دواړه ووژني او د قتل په کیس کې به هغه پانسي شي او د تر جایداد او سلمه به ماته پاتې شي خو خاني مولا زما ټوله منصوبه خطا شوه او خان او شاهنواز نو سم حالت ورکړی وه سم ګزار یې ونه کړو ما د تره د دولت په کوم تخت چې کېناستل غوښتل خاني مولا اوس په هغې شاهنواز ناست دی اوس دا غله یو بله لته عمر کولی شي خان بله لته او خان زما په نظر کې د قربانۍ یو بل سنډا هم شته سنډا هغه څوک دی خاني مولا جمال واه خاني مولا واه کمال دی کو کمال غاسم زما د لارې ازغیو نو لرې که خان هغه د لارې نه خپل سیاست او خاني مولا تی سره به زما د لارې ټول ازغي ختم شي کشر خان خوا چې ته خدای پاک بچ کړي دغه ظالم خو ته وژلې کاکا ته دا خبرې پرېږده نیلو پسې حال کړي لالا د نیلو په وجه خو ستا دا حال شو بچې او ته قسم د هغې نه مه اخلې د هغې خیال د زړه نه وباسه لالا چې زه هغه د خپل ژوند نه شم ویستی نو د هغې خیال د زړه نه څنګه وباسم ګوره آصفه پردی شي پردي وي او پردي شي ته خپل ویل نه وي پکار خو لالا پرې سره زما کېدل شوې ده ستا نه اول کوېدل هغې سره د شاهنواز شوې وه او په هغې باندې اول حق د شاهنواز دی لالا زه به شاهنواز ووژنم نو سزا به شي نیلو به بیا هم ستا نه شي خو لالا که د نیلو واده د شاهنواز سره وشو نو زه به خپل ځان مړ کړم ګوره آصفه ته یو څو ورځې لپاره بري ته لاړ شه زه کوشش کوم چې شاهنواز پسې طریقه نیلو پرېږدي نه لالا زه مړې ته بلکل نه ځم ګوره آصفه تا ته خطر ده او ته په ما ډېر ګران یې ته د ما نه خاطر لاړ شه لاړ شه آصفه لاړ شه جمال خان السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان څه ویلې د هغې چې تاسو ډېر ضروري کار دی او سبا 10 بجې تاسو علم ځنګې ته راشئ هغه به تاسو انتظار کوي ښه ښه ټیک شو
کې جعفر خانه شاهنواز خانه وخت ډیر خراب دی او زه غواړم چې زه سلمه سره زر تر زره واده وکړم. دا خو د کور خبره ده اشنا نو بیا دومره تعدي ولیکې شاهنواز خانه زه یریږم ستا د بدنامۍ نه. زما د بدنامۍ نه؟ او یو سړی نه زما او ستا عزت ته خطره ده. څه خطره؟ صفا خبره کوه. د جمال نیت خراب دی سلمه ته، او که زمونږ په خاندان کې چاته پته ولګېده نو زما او ستا عزت به خاورېرې شي، خاورېرې. څوک دی جمال؟ دې یو ځل ماته چهره ښکاره کړه، قسم په خدای چې سرمن دله ترې وباسم. شاهنواز خانه جمال اکثر د اتوار په ورځ سلمه سره ملاوېدو له علم جنګۍ ته ځي. علم جنګۍ ته سلمه سره ملاوېږي؟ بیا خو د هغې دواړو وجل پکار دی. شاهنواز خانه او کېدی شي نن هغې دواړه ملو شي، ځکه چې نن د اتوار ورځ ده. लाला तो तो ठीक होएगा ना? आओ लाला सब बिल्कुल ठीक ठाक है। खुदा तो दस वाली बार खाता है सच्चा शवे दे ना ऐसे निष्ठा ऐसे बता पोसो आता समझा زما قصور मुख्तार जमाल ने कत्ल बकेस की गिरफ्तार हो। इंस्पेक्टर साहब धा कत्ल माने न करे मक्के शुदा पे सर अदालत गई। बीबी हमजा से चल दे शाहनवाज पुलिस बोल लो बीबी او बीबी ما په خپل سترګو لیدل نو ولې د جمال د قتل په جرم کې د جمال قتل बीबी 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 या अल्लाह खैर वाह खान
मोला वाह कमाल शो पयो डज द्रे मारगान रा प्रयोतो जमाल शाहनवाज और सलमा जमाल मर्शो शाहनवाज घेर शो और सलमा सलमान ला जमा पर जोड़े गिरा लड़का ستا سیاست مانم جعفر خانه د تر دولت ته څومره ښکلې لاره جوړه کړه هاي قربان ځان ته خو لارې جوړ کړي اوس مرته لږ باندې کنه हाय बुलबुल जाने हाय तो खो जमाना जाना गदाने چې په کومه باندې ما ډېر لوی ښکار وکړو څو کو ښکار سلما به خپل روم پسې ډېره خفه خان لاړ شه هغې نه هم لږه تسلي وکړه ولې نه خاني مولا د هغې په غم کې خو زما خوشحالي پټه ده زما خوشحالي دا څه وجه وه بچې د شاهنواز د جمال سره څه دښمني وه چې هغې ووژله هیڅ دشمني یې نه وه کاکاجي خو ما ته دې کې چا شرارت ښکاري شرارت شرارت نه دی کاکا جی خبره دا ده چې شاهنواز د جمال په وجلو کې تیر وته څه مطلب اصل کې کاکا جی هغه د صفحان وجلو د پاره تلو زکا چې نو لوفر دغه چنغله ده او اصل کې آصف د نیلوفر سره د واده کولو ضد نیولې و او هغه د آصف په مغالطه کې جمال وویل او حق دا دی چې په نیلوفر باندې اولنی حق د شاهنواز دی ته دا خبرې پرېږده جعفره ته دا کوشش وکړه چې شاهنواز د دې کیس نه خلاص شي زه لګیا دی پوره کوشش کوم چې زر تر زر خلاص کړم هغه زمانه د مینې محبت زمانه پاتې شوې چې جدارا نه جانان شو نو د مینې افسانې پاتې شو هسې که زه نه یم ستاسو جو فکر کې به زه راځم کله چې په فکر کې د ستا شوما کله چې په فکر کې د ستا شوما لاړ شمه د ځانه خو بیا راشمه لاړ شمه د ځانه خو بیا راشمه کله چې په فکر کې د ستا شوما ولې پریشان یې پریشانه په دې چې هغه صفان اوس په لاره لالا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام صفان راغی او لالا راغی کېم خیر خو لالا تاسو راوستل خیر ما ته ډېره په راوستې چې
چې اوس تا لپاره دلته خطره نشته. ولې لالا شاهنواز کیدل ما ټول لپاره رضا شو؟ نه هغه د یو قتل په جرم کې گرفتار شو او په قانون کې هغه لپاره سزا عمر قید ده. قتل؟ هغه د چا قتل وکړو؟ ته دا خبرې اوس پرېږده. ما درته ووي که نه چې هغه اوس د قانون نه نشي خلاصېدی. د هغه د نیولو سره ستا او د نیلو د واده رڼا ښکاره شوه. دا خو ډېر خوش لالا، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نیلو شکر دی اسف خانه چې ته راغې په ما شپې ورځې لکه د مرګ تېرې شوې. خوشحاله خو زم نوم نیلو او د خدای نه مې دعاګانې غوښتې چې ته زما شې. زه ستا یم آصفه، زه ستا یم. نیلو الله زموږ مراد پوره کړو. شاهنواز د لارې نه لرې شو. آصفه زه یېرېږم چې ته شاهنواز رها نه شي. هغه نشي رها کېدی. موږ به زر تر زره واده وکړو. پلیز آصفه زر کوشش وکړه. زما ورور به نن ستا ډېډي سره زموږ د واده خبر وکړي. सलमा मां फैसला करे था कि समा उसका वादा बा हमने की नन ځان ته څنګه خبرې کوي؟ زمانو د قانون په پنجره کې پروت دی او ته واده خبرې کوي. ना नगद त चावे چې جمال وزنه چې جرم کړی دی نو سزا به ورته خامخا ملاويږي. زرو کښه دا واده تیار کښه زه تاسو سره واده نشم کولی. बकवास बकवा मां सर सता वादा सता د بلا وصیت دی سبه پورا کو اوه تا چې انکار کو نو قسم په خدای بس مګه به ژوند ده بشه یا الله یا الله یا الله دا ما سره کومې لوبې کوي؟ پلار مې رانه واخیستو، جمال مې ووژلو، ورور مې رانه بندیوانه کړو. یا الله زما قسمت ته هغه سړي سره تړلی دی چې کوم زما په سترګو باندې بد لګي. یا الله یا الله چې تا ما ناز واخیستل نو ما مالې مالا مرگ راولی خدایا، مالا مرگ راولی خدایا. جاړه مه بیبي، تا سره ډېر ظلمونه وشو. چې د ظلم انتها شي نو په ظالم باندې قضا شي. تا د ظالم ظلم ولیدو، اوس به ته د هغه انجام ووینې. تر څو چې زه ژوندی یم ستا ژوند به نه تباه کېږي، ستا ژوند به نه تباه کېږي. سوی حمزه زما پلار د مرګ څخه نو مړ شوی. او شاهنواز خانه هغه زما په مخ کې جعفري وژلی و. جعفر دا هر څه تا ماته مخکې ولې نه ویل؟ جعفري ما له دمکي راکړې وه که تا چېرې هل ویلو نو ستا انجام به هم د خان بهادر غوندې وي او زه د مرګ د ویرې چوپ وم. خو اوس چې د هغه ظلم د حد نه واوړېدو نو زما په رګونو کې د خان بهادر صاحب نمک جوش ووالو او زما ضمیر بیدار شو بیدار شو. مطلب دا دی چې زموږ لوی دشمن جعفر دی. او خان بهادر صاحب دا وصیت هم نو کړی چې سلما بیبي دې هغه ته واده شي. دا ټوله ډرامه هغه ستاسو دولت حاصلولو دپاره کړې وه او نن هم هغه سلما بیبي سره په زبردسته یې واده کوي. ته ماته دا ووایه چې زه څوک یم څوک یم؟ خدای پاکه زه د دې لاره نه په کوم وخت کې خبر کړم چې زه د تورو تنبور شاته د تورو تنبور شاته پروت یم. څه چلو شو؟ ګاډی خراب دی. اوهوی
دا عدالت ټیم ختمېږي خوشحاله لکه چې پیدا شو उधर इंस्पेक्टर से हमको जो तमाचे लोग उतने से बोलो थोड़ा तो हुआ या समात करे कुलों की कोपरे बदलवा लूँ तुम कुलो काले का क्या है अल्लाह के शय शाह मुका तो कोपरे बदलवा लूँ माफी वाला बीबी वहाँ पर से पुलिस लगी दे दीदी वो ये लाज होता पे जान गाड़ी की पुलिस ना दे बात उन्हें मुलजिम तक तेरे दिन होने लगा नहीं वो ये ला سمو کوټه شریفانان خلک نه راځي مسلمان به څنګه راځي پنجاب ابل خواته لګي راځي را کما پسې فانا ته کوم فائدې قربان دي لپاره ته نشم وښم خاصنا ستاره ډیره مهرباني چې تاسو د پولیسو نه بچ کړم په دې مې پوي کا چې ته ما څنګه پیژنې کله نه چې دا واقع شوې ده زه ډېر بې سکون یم او زه یالله ما معاف کړي سلمه بیبي ستا د پلار دولت او جایداد پسې جعفر لیونی شوی دی الله دې وکړي چې د ده د ظلم کاسه نسکوره شي نسکوره नहीं तैयार शवी लाड़ा शाह जामेवा हुंदा जान सिंगार का जका जिनंद जाफर खान वादले औजा सत्ता
वस्त्र जोड़ाली लितल वाड़म दा जोड़ी समा खबर होने दा लगा सा दा समय शाहनवाज द पुलिस ने उतार दे दो दोरिया तदागो मखरी सारा का او خانه مولا ته وایا چې مولا راولي سړی وتري تاو زر شانوازا جاړما خوشحالیو کا سکا جنن زما اوستا واده دې سوده واده دې زاچیزو لاندې جا دا ظلم مکوا دا ظلم مکوا جعفر خانا حمزه دا ظلم نه دی بچي زه لګیا دې ته دې د پلار وصیت پوره کوم او ته مې ظلم دی نه بچي نه ودرېږه شاهنواز خانه چېرته روانې زما د لارې دیوالې مه جوړېږه دومره راته ووایه چې ستا خان چېرته دی که زما خان پرېږده او د آصف پسې لاړ شه ځکه چې هغه نن د نیلو سره واده کوي سوچ مه کوه شاهنوازه د نیلو وادي ایثار که ځکه چې ستا چنغله ده نه فکرې نه بل د سر دشمن وجل پکار دی بیا د غیرت دشمن وجل پکار دی ما د مخ نه اخلاصه ستا نن د رخصتۍ ورځ ده لورې او زما دعا ده چې الله دې د هر افت نه په خپل امان کې وساته لورې
غلي شغلي قسم بخودي اثبت وشنم غلي شا كيو صبوري ولا ولا انا ولا قرانغو فضل مولا نغو Zamahuri, data soko. Lala, استغفر بتا زان Salman! يا صفا دا د نیلو سره خو نکاح نه ده تړلې اول به تا وژنم او بیا به نیلو خپلوم بیا ته ډېر بدبخته یې صفا ځکه د نیلو ارمان به تا سره قبر کې ښخ کړه دا خو به اوس پته لګي چې د چا ارمان پوره کېږي او د چا خاورې کېږي زم دا غواړم چې په موږ دواړو کې د یو کس ارمان پوره شي ته ما وړه او زه به تا وړم څوک چې جمدی پاتې شو نیلو به د هغه وي
तुम बेताहुन जमा पर दुश्मन माने कोले चलोला زکه چې تا هغه وجلې که تا هغه وجلې وې نو ستا په زړه کې به د نیلو ارمان پاتې شوی و. تا په زړه کې وې چې نیلو تا په مقابله کې نه ده بللې. نیلو ګټلی شي نو وګټه. ګولۍ وچلوه. دا احسان په ګولې خدي وشتم دشمنا هو زه په تا باندې ګولې څنګه وچلو نو بیا ووایه شاهنوازه چې نیلو زما شوه. نه دا تاسو وکړه شاهنوازه. ما خو دا فیصله کړې وه چې زه په تا ګولۍ نه چلوم چې ته نیلو وګټې، خو ته ما نه وړاندې شوې. شاهنوازه دا تاسو وکړه. دا ما ډېر ښه وکړه ځکه چې زما په ژوند کې نیلو ستا نه شوه جوړېدی ستا نه شوه جوړېدی ځکه ما ستا دپاره دا قرباني ورکړه. شاهنوازه دا تاسو وکړه. شاهنوازه